او ډېډ موم بالکل صحیح وای. فلا پس خرګنې کې داسې حرکتونه وکړه چې څوک هم ته نه دي خوشاله الته. او ها ما خدا ما اوریدلی ترور طلاق ته خبره رسولې ده. زه د هغه ورځ په انتظار یم چې الله تعالی ما د دې الزام نه خپله پاکه کړي. په هغه ورځ راشه نو بیا به سوچ کوم چې تا معاف کم که نه. ته زما خاوند دی چې زما څه زړه غواړي زه به تا نه غواړم. هغه څوک د بد ګڼلو والا؟ هغه زما مور ده. که دې 15 ورځو کې هغه لږ موږ سره رابطه وکړه، که ستا د رشتې خبره وکړه، نو زه به په نه زړه باندې امپاسبل هغې له شرم پکارو د خبرې کولو نه مخکې. خو مورې موږ د یوې مور نه د مور حق نشو اخیستی. اخیستی هم شي د داسې مور نه چې په بېدردۍ خپل زوی چېرته هم پرېږدي او لاړه شي تي. اخیستی شي د داسې مور نه د هغې حق. مورې په خبره ځان پویه که سونو زما زوی دی، زما ذمهواري ده چې ما ته څه اعتراض نشته چې هغه ماریا سره میلاو شي. نو په دې کې څه بد دی؟ سټاپ اټ ایانا، ما چې څه ویل بس ومې ویل، بحث مه کوه ما سره. که چېرې ماریا د سلیمان سره میلاوېدل غواړي نو هغه به دې د دې ځای نه همیشه دپاره بوځي. دا مې لومبی او اخري شرط دی. خو تروري ومې ویل که نه اوس ځه د دې ځي نه. یار نظیرا مزه زما رورا ایثار شه اوس ګوره کنه تا د خپل ژوند قیمتي میاشتې کلونه په پردي وطن تیر که. اوس تا د آرام کولو ورځې دي، نسوا نوسي د دې وړو د لوبولو ورځې دي. د خپل ژوند خوشاله محسوس کړه. چرته بصیره ما د پاره د ټول ژوند خوشاله مخکې تللو والا سوري په شانتي دي. چا پسې چې په منډو زما خپې تڼا کې غوندې شوي. سورې دی. بس نظیره رورا اوس انشاءالله د ایرج او د زیشان د ودونو کولو نه چې په خیر روزګار شي بیا ټول آرام دی. تاسو ولې نه امیده کیږئ؟ بس د یو څو میاشتو خو خبره ده، بیا به تاسو دواړه ورونه انشاءالله په سکون او په اطمینان به کینئ، د خپل زړه خبرې به کوئ. بس دې معامله کې زما رور ډېر خوش نصیبه دی. ما د پاره سکون او آرام د یو لیونی خوب دی. کم انسان ته چې په ژوند کې ښه ښځه میلاو نشي او دغه اولاد هم نیک نه وي، نو د هغه په دې دنیا کې څه کار دی؟ اوس خو چېرته د بلې دنیا تلاش دی. الله دې نه کي ولې داسې خبرې کوئ؟ یار نظیره خدا راته ووایه ته د بچو ودونو له خو به راځې که نه؟ نه، د کم شیز چې هغې ته ضرورت دی اوس په صرف همغه والا راځي. خدا راته ووایه دا نابلده خلک چې زه وینم د بچو ودونو له خو به راځې.
اوس برداشت نه کیږي. اوس خو دا مې زړه غواړي اوس ته یادونه افسانې ښکاري، داسې دستور د زمانې ښکاري. ښه بصیره، بس بس بس، ښه نه یره، ښه بصیره، ښه نه یره، خدای پامان. تعالی پامان، تعالی پامان. बस का अस्सलाम वालेकुम काका जी. हाँ वड़ी हया से शवलुरी हया बाजी दर न जबर आवाज कोम. हया बाजी काका जी दर बाड़ी. काका जी ओके लुणो जरा वानिम लुणो बिया पता निश्ता कल बा मुलाकात कीगी. वली तاسو داسې ویل ته دی ولې په جواب لټولو کې خو ټول ژوند ما تیر کو. بس لوري سما دعا ده چې تا ته چرته د دی ولې د مطلب په لټولو کې سختي مرحله مخې ته رانه شي. یو خبرو کوم تاسو سره چرته داسې څه خبرو نه کی لوري چې د کمې په وجه زستا مخې ته شرمنده نشم. काका जान تاسو به زما په مخ کې کله شرمنده شئ نه داسې خو زه کله سوچم نشم کولی. نو څه شو چې ستاسو خوښه کړې رشته زما په قسمت کې نه وه. ستاسو زما یوه رشته خو شته چې رښتینې ده او تاسو دا سوچم څنګه وکړو چې زما به رخصتي وي او تاسو به پکې نه یې. تاسو به راځئ، زه به انتظار کوم ستاسو. پلار خپل مرزي کړې ده. ما سره خاصم داغه ته زد بازه او د بحث تعلقي بس همیشه هر خبره د خپل عزت مسله جوړول فرض ګڼلې دی. هغه زه خو د هغه په زړه کې ډېر د سره نوم. تاسو ته پته ده چې بابا تلو هغه ډېر زیات خفه و. ما په ژوند کې چېرې هغه دومره خفه نه و لیدلی. خیر اوس خو لاړو هغه. اوس تاسو وایي څه به کول وي؟ کول څه دي؟ کور شفټ کول دي، نور څه کول دي؟ مور تاسو ته څنګه ښکاري؟ دا شان کور بدلول د ماشومانو کار دی. د دې کور نه بل کور ته تلل او هلته سیټ کېدل دومره اسانه ده او د بابا نه بغیر دا بالکل ممکنه نه ده. تر څو چې هغه ته پته نه چې موږ څه کوو. کله به هم دومره ډېرې پیسې موږ لرو نه لګي هغه. خپله ژبه ستاسو په خولو کې درکړه لاړه هغه. بس ما فیصله کړې ده، ما درته ووایې ستا او د ایرج واده به هم نوې کور کې کېږي. په رنټ کور کتل شروع کا. په رنټ؟ او څه وشو چې یو ځل ستاسو د دواړو واده وشي ولې د رنټ په کور کې واده نه کېږي؟
بعد کې بس تا پلار مجبوره کم په نوې کور غشتو یو خو زه په دې پې نشم چې د دې کور کاغذونه چرته کې خودل هغه ټول کور مې په بله واړولو پته نشته چې چرته یې پټ کړي دي کاغذونه ما ته دا ووایې تاسو ته څه ښکاري داسې په رینټ کور نیول او ودونه کول دا هر څه ټیک دي څه ولې څه ټیک نه دي دی کې بده پکې څه ده زه وایم تا ته ستا او د ایرج واده به هم په نوې کور کې کیږي بس د رنټ کور کتل شروع کا هغې نه پس به ګورو دې ګند نه ځان بېغمه کوم ډېر مې برداشت که स्टडीज کې څنګه وي ته همداسې نارمل شان کتابونه ګوري او پوئټري ویم کله کله آی لو ریډینګ په هر یو ټاپک چې ما کور کې یو وړه لایبرري م جوړه کړې اوس خو د روزګار په وجه څه ټایم نه شروع کې خو به مې 13 غنټې په لایبرري کې تیرولې او باقی اته غنټې اتنا شپږ غنټې اوف آی ایم سوري میتھس خو ستاسو په فینګر ټپس دي نو ته هم په شروع کې 13 غنټې لایبرري کې تیرې هسې یو خبره خدا زه ستاسو د قابلیت نه ډېره امپرس شوې یم د تعلیم یافته انسان څه مثال نشته د هغه پرسنالټي د نورو نه چینج وي تھینک یو سو مچ چې تاسو زما دومره تعریف وکړو ها دانش وایا مسکان نن زما سره فرینډز راځي ډینر دپاره تقریبا 10-12 کسان به ته یو کار وکړه د ډینر انتظام وکړه ښه شان او رښتیا مور سره ډسکس کړه د مینیو باره کې د هغې ډېر زیات ایکسپیرینس دی نو پخپله ورته فون وکړه ورته ووایه که نه زه ولې ووایم هغوی ته او هسې هم د هغې بیهیویر هسې ما سره ښه نه دی پته نشته په څنګه طریقه ما سره خبرې کوي زه یې نه ویم پخپله یې ورته ووایه ستا مسله څه ده مسکان ته دې کور کې د 10-12 ورځو مېلمانه نه یې د دې کور حصه یې او دا باز څه لکې که مور ستا نه پسې خبره باندې خفه ده نو لاړ شه هغې سره خبرې وکړه هغې نه معافي وغواړه راته ښکاري چې په تا باندې م ستا د مو ما سره شو دا څنګه خبرې کوې ما سره ها لیسن مسکان زه بالکل د بیس موډ کې نیم او دا وخت زه بیزي یم او پلیز ما پریشانه کوه مو زه ورشه مور سره خبرې وکړه او ډینر ورسره ډسکس کړه او هر څه ډېر ښه په کار دي بورډ سلیکشن وکړو تاسو تللی شئ تھینک یو ته دلته څه کې هغه انټرویو مې وه څنګه وشو انټرویو ونه شوه سلیکشن شوی و هغه بل جاب دی ولې پرېښو پرېښی مې نه و زما د irresponsible behavior د وجې زه وویستم ویری سیډ اوس چېرته روانه یې کور ته راځه زه هم کور ته ځم تا به م بوځم دروغ وې ته ما ته پته ده ته کور ته نه ځې دې سره څه فرق روځي زه به تا کوره پورې ورسوم د دې احسان وجه معلومولی شم دې کې د احسان څه خبره ده نږدې رشته دار یو مونږ حیا په زړو خبرو باندې دا د وینې رشتې نه ختمېږي
او ما تا نه معافي وغوښتلې ده. معافي او معافي خو تا وغوښتله. تا ته کاری چې په دغه څو ټکو ویلو ستا ټول ګناهونه به معاف کړي شي. دا خبره دومره په اسانۍ ستا دپاره ختمېدی شي، خو زما دپاره کله هم نه. تاسو معافي ضرور وغوښته، خو سوال دا جوړیږي چې تاسو ما معاف کړی یا نه. او تر کومې چې د وینې رشتې خبره ده، او چې د وینې رشتې د خپلو د جذباتو قتل وکړي که نه، نو د هغې خپل شناخت هم ختم شي. اوس تا او زما هیڅ رشته پاتې نه ده زیشانه. تاسو چرته ځئ څه؟ او زما فرند کر یو پارټي ده، نو الته کې ځم زه. څه مطلب دی؟ آی مین نن د دانش ملګري ډینر لره روان دي، ټولې تیاریانې کول دي. نو څه مطلب دی نو؟ هر څه ځان له څنګه وکم؟ او دانش ویلي چې موم سره په یو ځای مینیو ډیسایډ کا. مسکان چې کله د کور کار کړی وي نو پته به وي درته که نه چې دا ارینجمنټ به یوازې څنګه کیږي. او یوازې ولې کور کې هنسا مشتری ولس نوکران نورم دي، هیڅ د پریشانۍ خبره نه ده. اکبره جی بیبي جی. اکبره مسکان بیبي سره په ټولو کارونو کې د دې مدد وکړه. جی ډېره ښه ده. ټیک ده. ما ته د اکبر نه ستاسو ضرورت دی او تاسو به زما مدد کوئ. زه نه یم خبر چې دا ټول کارونه څنګه کیږي. آلریډي زه لیټ شوی یم، زما فرند به زما ویټ کوي. مسکان ستا د واده دومره ډېره موده وشوه، ستا د هنیمون د ختمېدو نوم نه اخلي، او زه به تر کومه پورې ستا د خاوند د ملګرو د ډینر مینیو به ارینج کومه. اخر ما ته هم ریلیکسیشن پکار دی که نه؟ صحیح شوه، ته لاړه شه او دمې کوه. ما نه دومره غټ دعوتونه نه سمبالیږي، زم لاړم. دا زما مسله نه ده. زما هم نه ده. تاسو پوهېږئ ولې نه په خبره؟ او اسیم دی عمر کې تاسو صدا خای چې تاسو لاړ شئ او د خپل مرګرو سره انجوای کوئ، لکه د خپل عمر لحاظ وکئ. شټ اپ، آی ویل سلیپ یو. که یو لفظ دې د خولې نه بل رووتو. ستا پیرنټس تا ته د مشرانو سره خبرو کولو تمیز نه دی ښولی. ولې؟ په کومه خبره به څپېړه راکړي او را به شي دانش او ویم به ورته چې د هغې د موم څنګه رویه ده ما سره. ډیر ناوخته شو، اوس د خپلې ماما سره ملاوېدو لزو. واه ته خو ډېر زیات ایکسایټډ یې. ایکسایټډ یې؟ ځو ایسار به شو، لږ به نور تیار شو. راځه چې ځو بس ځو. راځه. زما بچیا ټیک یا ما ماما دې یادې ده؟ ته تنګې خودوي نه نوې ماما خیال ساتي ستا؟ ساتي. سلمانه زویا ته ورشه لوبې وکړه. ماما زه لاړ شم. سونو بالکل هم مانه تنګئ. فلا زه نه پوهېږم چې په کومو ټکو کې زه ستا شکریه ادا کړم. تا زه خپل زوی سره میلاو کړم. اټس اوکې. ما دا هر څه مې د سونو دپاره کړي.
ما هغه سره واده کړی و چې هغه به د هغه د مور سره ضرور ملاوم. ما ته پته نشته چې د دې وادي په ایوز به ما ته څه ملاویږي او د کور والا ریاکشن به څنګه وي. هیڅ سوچ مې ونه کړو او هغه مې راوستو ځکه چې ما ته داسې ښکاري چې دا ستا حق دی. ایان ډیر لکی دی چې هغه ته ستا په شان د ژوند ملګری ملاو شوه. فلا ته سوچ هم نشي کولی چې تا په ما څومره احسان وکړو. ما ته تا سره ملاوېدو نه پس یقین شو چې زما زوی په خلاصونو کې دی. اوس به زه د خپل راتلونکي ژوند فیصلې ډېرې زیاتې په سکون کې وکړی شم. تھینک یو. نیا خو به مونږ ته غوسه کېږي نه؟ پته نشته. تاسو به هغې ته وایاست چې مونږ ماما سره ملاو شوي یو؟ کیدای شي. ته خوشحاله یې که نه؟ زه ډېر خوشحال یم. مور او زوی زما دپاره محاذ جوړ کړی دی. دومره بدې مې شي دواړه. په خبره ما قصوروارئ. اوس خو یې حد وکړو. دومره غټې خبرې کېدو نه پس دانش ماته خبرې وکړي او خپلې مور ته یو لفظ هم ونه ویل. دا خو زه یم چې هره خبرې اورم او ویلې راته چې د کور ټوله ذمهواري په تا باندې ده. حد وي تا ورته ونه وی چې ما تاسو څومره په ناز او نخرو ساتلي یې. ما خو در باندې چېرته د کور کار هم نه دی کړی. څنګه به د ټول کور ذمهواري اخلې ته؟ ځان ته خو ډېر مالداره وی. خپلو ملګرو له د هوټل نه روټۍ نشي اورډر کولی. روټۍ خو هسې ما هوټل نه راوغوښته خو څه وویم په هغې م راته دومره خبرې دانش وکړي څه څه یې ونه ویل. ویلې چې د بهر نه د روټۍ راغوښته نو ما به راوړی وې. ما وی چې کور به تیاره کړي. اوس وایه چې دومره دوستانو دپاره به ما روټۍ تیارولې. پته نشته څه څه یې راته ونه ویل. جاهلې بدتمیزې په سم نه پوهېږي. ما له ډېره غوسه راله. ما م بیګ راوچت کو او رالم. ډېر دې ښه وکړل. اوس ګوره راضي به که نه ستا بوتلو دپاره معافي به غواړي. الله به دې پرېږدم ورسره. ما ته اول نه پته وه دا د چا سره د وخت تېرولو نه ده. دغه کېدل بکواس بند کا. فضول لګي هر وخت. زی به که نه ته خپلې سرګنۍ کا نو بیا به درنه تپوس کوم. فار یو ویری کایند انفارمیشن زما په سرګنۍ کې به داسې جګړې نه وي. وحاد چې کم دی که نه ډېر ډیسنټ او فرینډلی انسان دی. ستا د دانش په شان خو بالکل نه دی. هغه ټیپیکل چې د مور په اشارو باندې چلیږي. ښځه نوکره ګڼلو والا. ما هم دا غلې کا ګینې اوس به چپله وباسم او د دې سر ته به ونیسم. بس که کنه ته هر وخت فضول خبرې کې په ځای د دې چې خوړله ته لاسه ورکې. ګډې وډې وی لګیا یې. ته پاسه زه خپلې کمرې ته دلته چې ناستې نو څه نه څه بکواس به کې. زه شابه ځه اسی کوم چې دا ستا اصلي نوم دی که نه ستا د دې نکلي نوم نه ډېر زیات ښکلی دی. بالکل ستا په شان دی. یو بیوټیفل سیریسلی. ولې د دنیا هر یو څیز ته لپاره ناممکن دی ایرج. دا وګوره زما لاسونه خپې سلامت دي. ده ځوان یم زه. هغه به ستا فیوچر نه ګوري شری. هغه به ستا پاسټ ګوري. ستا ذات کوم ستا خاندان نه ګوري. هغه زمونږ په کورنۍ کې هر یو شی ته میګنیفاینګ ګلاس په شان کتلی شي. ته ما سره اوسېدل غواړې او زه تا سره اوسېدل غواړم. بدل به کم زه ستا ژوند به ته ګوره زه به د خوشحالونو ډک کړم. ته ګوره
نه جی اوس خو به زه سر وزې نه درلېږم خپله لور دا تاسو مور او زوی خو زما لور له ژوند خراب که زړه م ورله تباه که خو د ډپریشن مریضه کړله تاسو د ډپریشن ښکار خو به هغه مونږه کی دا روزانه تماشه به تر کومه پورې وي دا تا خپله لور واده کړې ده که مونږ پرې د خندا کړې ده دا څه قسم تربیت هم کړی دی تاسو د خپلې لور په یو څو میاشتو کې هغې زه او زما زوی پوزې له راوستو معافي غواړم ما تم ستا د ښه تربیت نښې چېرته هم ښکاره نه شوې د خدای نه ویرېږه څوک داسې کوي د دوو ورځو ناوې سره هغه غریبه خو اوس د سکرګنې د نوم نه م یریږي نو کله بوزي دا یاره د هغې د زړه نه لږ شان راته دا م ووایې خبره وره ډېر د تنزونو ضرورت نشته لا خو د کور په شفت کولو کې مصروفه یو بیا به زه ایرج واده به کوم د زیشان واده به کوم میاشه و نیمه کې خو زه نشم درلېږلی مسکان او اسې هم په داسې موقعو خو لوڼه میاندو کره د مدد دپاره راځي ما ته خو داسې ښکاري چې ستاسو په کور کې به ټول کال څه نه څه ایونټ خو کیږي که ته وې نو د هغې سامان به ملته درولېږم زه धमकी राखिए तमाल सलीमे बेगम मोहतरमे मां नहीं रहो नगणे ज शाइस्तायम शाइस्ता खा कोम ز دانش سره خبره چې دا کمل جګستا مور خبره کوي ما سره ها مالک کباب هم راکا واجبه نن خو د سونو موډ ډیر زبردست دی نیا خو در سره چېرته په غلطۍ کې مینه نه ده کړې نیا خو مې زما سره مینه کوي هم نه که نه نیا په کلاره روټۍ خوره زه خو خورم دا وخوره ما ته ښکاري چې د ماما سره د څه خاص خبرې شوي دي تاسو ته پته ده آنټي خو زه د ماما سره ملاو کړې وم ماما سره او نو مالو خدا ویل نو پکار روټۍ خورو سونو शाइस्ता चाची दलता न कड़ाउड़ी हवे शिफ्टिंग की गाड़ी ते सामान लोड के जर राजई जर का वकना चरते जी मड़े गैर खपल कोर न कड़ाउड़ी वई आगा गोरा دا ته څه وې صحیح ویما سامانونه وړي شایستې مونږ ته ویله مناسب ونه ګڼل وای خو خلک خپلو ته او هغې کله موږ خپل ګڼلی یو څه تاسو ته هم پته ده او ما ته هم زما رور زما ملګری هغه به دا څنګه برداشت کړي د هغه خو ډېره مینه وه دې دواړو کورونو سره هغه تلو کې ویلو بصیره چې واپس راشم کنه دواړو کورونو منځ کې چې دیوال دی دا به مونږ غورځو د کاڼو دیوالونه ورانول آسان وي خو د رویو دیوالونه ورانول ډېر ګران وي صحیح وې ته راځئ مونږ به ملاوېدو له ورشو شایستې نه مې امید نشته چې هغه په مخه خله راشي راځئ راځه بچې پارام پارام یې اوسئ سکرین در نه څه سرونه لګي
پارام زیشانه چې دا ټول شیزونه ولېږې کنه نو ټول فرنیچر په یو کمره کې لاک کا. جی زه به وکم. ټیک ده. الله السلام علیکم چاچی جان. وعلیکم سلام. السلام علیکم کاکا جان. السلام. السلام علیکم. شایسته تاسو وینم دومره غټه فیصله وکړه او مونږ سره د مشوره مو نه کا که نور هیڅ نو کم از کم ته یو بل مخونه خو بم لیدل. ما د بچو خوشحالۍ دپاره فیصله وکړه بصیر او ما په دې لو سټینډرډ محله کې او په دې تنګو کوڅو کې خو اخوا دېخوا باندې ما ټایم تیر کو. کم از کم چې زما بچې خو یې نه تیروي که نه. تا ته دې ستا خوبونه مبارک شي ښایستې باجي. منګه خو بس مبارکۍ له په مخه ویلو له راغلو. ستا ډېره مهرباني نه یې واقعي په نمبر زما ټول ارمانونه پوره شو. د خیر سره ما یو لور ډېره په درناوي واده کړه او بله لور مې ډېره په ښه کورنۍ کې او دولتمندې کورنۍ کې کویدن کړه او د ډېرې مالدارې کورنۍ نه یې ګور راولم. په ایمان چې هغه مخکینی وخت را یاد کم نو څه چل را باندې وشي. زه وایم چې دا دونه وخت به څنګه تیر کړی دی دې ګنده محله کې. صحیح ده څنګه چې ته خوشحاله تا تل خپله مرضي کړې. راځه بچې. کاکا جی زه د کور چابیانې تاسو ته پرېږدم که کېدی شو نو له خیال پې ساتئ. صحیح ده بچې. الوداع. الوداع. होम स्वीट होम. دا دې زما د خوبونو تعبیر. مام د خوبونو تعبیرونه د کرایه په کورونو کې نه پوره کیږي. خبردار کو دا لفظ د بیا د خولې نه روسته. چاته بم نه وای چې دا کور د کرې دی. ټولو ته بم دا وایو چې دا کور مونږ پرچیز کړی دی او زمونږ دی. خو ماما څه خو مو هیڅ نه درته مې وایي چې چاته به نه وایې. اسیم زما پلان دی چې څه وخت پس په هغه زوړ کور خرڅ کما بینک نه به لږ لون را واخلو او هم په دې علاقه کې به یو ښکلی کور واخلو. بیا بینک پیشه او ستا پلار پیشه ورکوي د بیا ټول عمر قسطونه. ماما تاسو د ډیټ دپاره همیشه دومره روډ بیهیو ولې شو کوئ؟ صحیح نه دی کړي هغه ستاسو دپاره زموږ دپاره. خو ما ستاسو په لهجه کې او په رویه کې چېرته د هغه دپاره مینه ونه لیده. داسې ولې ماما؟ اوهو د پلار چمچا دومره ښه موډ او زما خراب دی که اول نه دومره بوج دی زما په مزغو په سر مې درد دی. ورشه ماله چې تیاره کا ورشه او هغې پورې به زه خپل فرینډس ته SMS وکړم چې ما نوی کور واغشته. ډېره نیکه جوړېږي ها. د وهاج د کور واړه واړه کارونو کول ډېر خوښ دي. نو ما هم دا سوچ وکړو چې د واده نه مخکې هر هغه چلی زده کم چې د هغه خوښ وي. واه څه خبره ده. یو نو واټ مسکان جینکوله د خپل صادر سره خپې غزول پکار دی. ټرسټ می ډېرې به خوشحاله وي. دا ما وی ویل نه په دې خبرو خو زه ستا او د فلا د واده نه پس په خپله پوه شوم. هسې یو خبره دانش رور ډېره ښه کړې وه چې تا کې د خبرو کولو سلیقه نشته. ایرج صحیح وایي. کوم انسان چې په پټو سترګو اوتې بوتې وایي که نه هغه اصل کې خپل ځان له په خپله خپې وهي. څه وشو؟ ولې تاسو ماته شروع شوئ؟ دا خو د لیونۍ چې ما سره دې د خبرو شوق نشته نو مه کوه. او ماته چا ویلي چې زه سي بیسه ستاسو کور ته خوشحالېږم؟ ماته پته ده چې دا اوس زما کور نه دی. غټ راغلی. اوهو بسم کوي څه چلو شو. کله خو په مینه خبرې کوئ که نه یو بل سره. کور بدل شو خو رویې هم بدلې نه شوې. د سر درد مې زیات شو په خپله چې پخوم. ستاسو چې څومره رویې بدلیږي که نه
هغه ما ته ښکاري. تا نن مور بیا خپه کړه که نه؟ ما ایان ما چې څه وکړه په نیک نیت مې وکړه. د یو ماشوم جذبات مې مخې ته کېښوده. پته نشته چې ترور ما نه ولې خپه ده. ګوره فلا مور نه غواړي چې د کور کې د هغې د مرضیده خلاف یو کار وشي. سیمپل د هغوی د دې رویې وجه ته یې زه او دا ته څه وې؟ ایان که د کور کم یو کس په څه ډپریشن کې یا څه ذهني دباو کې نو دویم کس له پکار ده چې هغه پوهه کړي. دا نه چې هغه بدګمانه کې ووایي چې هغه صحیح کوي. سلمان له هغه د مور سره ملاوېدو له که زما غلطي وي نو تاسو ووایئ، نو زه به تا نه معافي وغواړم او ترور نه بم. خو که چېرته دا صحیح وي بیا تاسو له ترور سره خبره پکار ده د دې سوچونو نه بغیر چې د هغې ریاکشن به څه وي. خط زما زوی زما خلاف لمسه داسې هیڅ خبره نه ده. تاسو ته څه بدګماني شوې ده تروره؟ ته چې زما په زوی او په دې کور د قبضې کولو خوبونه وینې که نه، زه به دا پوره کېدو ته پرېنږدم. پوه شوې ته؟ ستاسو کافي یخیږي؟ کافي که یخیږي نو یخه دي شي. کافي څکل امپورټنټ نو، داسې تا سره کېناستل یوازې خبرې کول امپورټنټ وو. دا ما روړې ده نن به همدا غوندې ته. اکچولی ماما له پکارو چې هغې تاله په دې موقع سره روړې وې، هغه ډېره بیزي ده، کېدای شي هېرې دې نه نو ما روړه. بیا خو زما یقین دی چې دا ستا د دعاګانو نتیجه ده. تھینک یو حیا. ته سوچ هم نشي کولی چې ته زما دپاره څومره لکي. حیا باجی د ټول کور کار مې ختم کو، اوس کور ته ځو. زما مهربان